بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ شاه الکتریکل اکیډمي. نننې چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی اورلوډ څه شی دی او دا په الکتریکل کې موږ د څه لپاره استعمالو او زموږ په الکتریک کې د څه لپاره په کار راځي. ټیک شو. نو اورلوډ زموږ سره یو داسې ډیوایس دی چې دا زموږ سره پروټیکشن کوي د یو لوډ. آوټپوټ چې کوم لوډ په هغې لګېدلی هغه موټر هم کېدی شي، اني لوډ کېدی شي چې هغه په الکتریکل کې زموږ سره کار کوي. د هغې د پروټیکشن لپاره موږ اورلوډ استعمالو. اوس اورلوډ چې کوم دی په دې کې به تاسو ته ښکاري په انپوټ باندې 3 ټرمینل دي او په آوټ باندې. دا زموږ سره یو اورلوډ دی. په دې کې دا 3 ټرمینل چې کومې تاسو ته ښکاري دا زموږ سره انپوټ دی او دا 3 ټرمینل چې کومې تاسو ته ښکاري دا آوټپوټ دی. دې ته وګورئ 400 وولټ په دې باندې انپوټ کنیکټ دی، آوټپوټ په موږ له دا 400 وولټ راکوي. اوس په دې کې تاسو ته په دې پوینټونو باندې یو 4 پوینټ ښکاري چې هغه زموږ سره دا پوینټونه دي. دا 95 96 97 او 98. دا 2 پوینټونه چې کوم دي دا زموږ سره ان سی دي او دا 2 پوینټونه چې دي دا زموږ سره ان او دي. مطلب دا نارملی کلوز دی او دا نارملی اوپن دی. اوس دې ته وګورئ بیا دې خوا زموږ سره یو 2 پوینټونه نور ښکاري چې یو ریسیټ پوینټ دی یو سټاپ پوینټ دی. مطلب چې مونږ کله دا سټاپ کوو نو مونږ په دې بټن باندې کلیک کوو او چې کله مونږ دوباره دا اورلوډ نه مونږ د ټریپ نه وباسو او دوباره ریسیټ کوو د سره کوي نو د هغې دپاره دا بټن پریس کوو نو دا زموږ سره ریسیټ شي. که دا 2 پوینټونه تاسو وګورئ نو په دې کې چې دا کلر تاسو ته په دې بلو کې کوم ښکاري دا زموږ سره ریسیټ پوینټ دی او دا زموږ سره سټاپ پوینټ دی. بل دلته کې یو کراس شکل کې تاسو ته دا په بلو کې ښکاري دا زموږ سره یو ویریبل دی چې په دې باندې موږ سیټینګ کولی شو د امپیر. فار ایگزامپل دا زموږ سره په داسې یو شیپ کې دی 1 to 10 امپیر ما واغستو. ټیک شو. دا 10 امپیر چې کله دا ویریبل موږ په کوم امپیر باندې سیټ کوو، مثال کے طور پر آؤٹپوٹ چې کوم زما سره لوډ دی هغه دی 10 امپیر. ټیک شو. آؤٹپوٹ لوډ زما سره څونه دی 10 امپیر دی. نو دا به زه څه وکړم په 10 امپیر باندې به دا سیټ کړم. نو د 10 امپیر نه چې کله زما سره امپیر سیوا کېږي نو دا به زما سره څه کېږي ټریپ کېږي به. دلته ما یو ډایګرام جوړ کړی هم دی. دې ته تاسو وګورئ دا زموږ سره یو پوش بټن ده، ان سی پوش بټن ده، نارملی کلوز. دا زما سره بیا یو اوپن بټن ده. کله چې دا بټن زه پریس کړم ټیک شو نو که تاسو وګورئ په دې کې زما سره په 95 96 97 98 دا زما سره یو نارملی اوپن پوینټ دی. اوس زه څه چل کوم یو نارملی اوپن پوینټ چې کوم دی هغه مثال کے طور پر د اورلوډ چې کوم نارملی اوپن پوینټ دی هغه زما سره دا پوینټ دی. ټیک شو. 98 او 97. ټیک شو. دا 2 پوینټونه دي. نو زه به داسې چل وکړم چې کوم فیس تار زما سره راځي هغه به اول زه په دې کنیکټ کړم او د دې نه بیا واپس سپلای بوځم په ان سی بیا کنیکټ کړم. ټیک شو. نو اوس چې کله دا اورلوډ اوور کنډیشن ته نه ترې امپیر زما سره نارملی ټیک شو نو په دې طرف باندې به سپلای راځي د دې انو پوینټ نه به ګوره لکه دا زما سره نارملی اوپن دی خو کله چې دې ته سپلای میلاو شوه نو دا پوینټ چې کوم دی دا به زما سره څه شي کلوز به شي. نو دا سپلای زما سره دلته څه شوه کلوز شوه 98 97. نو په دې طرف سپلای لاړه چېرته پوش بټن ته. اوس که چېرې زما سره آوټپوټ چې کوم لوډ لګېدلی دی دا زما سره یو کوایل ته میلاو ده چې په دې باندې زما سره یو لوډ کنیکټ دی. ټیک شو. یو لوډ پې زما سره کنیکټ دی. نو که چېرې دا د 5 امپیر آوټپوټ لوډ دی او دا لاړو 6 امپیر ده. ټیک شو. نو اورلوډ شو 1 امپیر ما سره سیوا شو. نو کم کلوز پوینټ چې دلته زما سره د ان سی ان او پوینټ چې کوم دلته کلوز شوی و دا به زما سره واپس شي اوپن بشي سرکټ په اوپن کی. نو چونکې د دې نه مخکې سپلای روانه ده چېرته یو لوډ ته د یو بټن ته دې ځای نه کنیکټ و چې هغه مخکې چل کړی لوډ یې آن کړی نو هغه به دلته کې زما سره اوپن شي. چې کله سپلای دلته اوپن شوه دلته سپلای څه شوه بنده شوه. چې سپلای بنده شوه مخکې بیا زما سره سپلای نه ځي د دې وجې نه کم لوډ چې کوم دی هغه به زموږ سره څه شي آف بشي. که چېرې بیا زه خپل لوډ ټیک کړم 5 امپیر په هغې کې هر نمونه فالټ راغلی څه مسله پکې راغلی هغه فالټ چې زه کلیر کړم نو بیا چې زه راشم خپل دلته اورلوډ واپس څه کړم په ریسیټ باندې به پریس کړم دا به واپس زما سره ریسیټ شي. چې کله ریسیټ شو د هغې نه پس په دا پوینټ واپس زما سره څه شي کلوز به شي. ان سی بټن چې کوم ده په هغې سپلای تیر ده انو بټن چې زه واپس پریس کړم لوډ به ما سره آن شي. که بیا داسې مسله راشي او مخکې امپیر زما سره د خپل ایکچوال چې کوم امپیر باندې ما د دې سیټینګ کړی د هغې نه زما سره اورلوډ کېږي نو بیا به واپس څه کېږي دا به زما سره اوپن کیږي چې کله سپلای دلته اوپن شو نو مخکې به سپلای نه ځي او لوډ به زما سره نه آن کیږي. نو مقصد د دې خبرې دا دی
چې زمونږ سره کم دا اورلوډ دی دا پروټیکشن کوي آوټپوټ چې کم زما سره لوډ لګېدلی صحیح ده دا به بیا چې کومه اورلوډ باندې تاسو مکمل پوه شئ نو دا به بیا موږ په سرکټ کې استعمالو تاسو ته بیا ښایو چې دا په سرکټ کې بیا څنګه کار کوي ټیک ده نو امید ساتم چې تاسو په اورلوډ په ورکینګ پوه شوي یئ چې دا کار څنګه کوي که بیا هم څوک نه پوه شوي په یو پوینټ باندې نو هغه په کمنټ باکس کې خپل کوېسچن ولیکئ سینډ یې کوئ په هغې به په راروان کلاس کې خبره وکړو السلام علیکم